حکومت د افغان ریفیوجز د ملک په درې نه بعد په ملک کې یو قسم افراتفري شروع شوې وه دلته کې افغان مهاجرین چې کوم په پاکستان کې د 30-40 سال نه ژوند تېروي هغه غیر رجسټرډ افغانانو خلاف حکومت پاکستان چې کوم دی د وتلو یو اعلان کړی دی چې دی به د ملک نه بهر کو په دې هکله باندې ما سره افغاني باشندگان ولاړ دي هغې سره خبره کوو چې دی دلته کې د کوم وخت نه ژوند تېروي او د غیر رجسټرډ افغانیانو یعنی کوم چې هغه هلته کې به ژوند کولو هغې هلته کې خپل جایداد خپل کور ولس هر څه ختم کړ او هغه پاکستان ته راغله او پاکستان ورته رجسټریشن ورنه کړلو اوس د هغې خلاف چې کوم دی اعلان یې وکړو چې را دی د ملک نه وویستلی شي په هکله باندې دې سره خبرې کول غواړو ستاسو اوله سره خپل تعارف وکړئ ستاسو نامه څه زما نامه جی اشک بھائی کله چې حکومت پاکستان د افغان ریفیوجز د وتلو اعلان وکړو نو دغه حق باندې تاسو څه ویل غواړئ چې کم افغانیانو په افغانستان کې خپل ځمکه خپل روزګار خپل کورونه هر څه ختم کړ او پاکستان ته راغله دلته په رجسټریشن ورته میلونه شو اوس دی دلته نه هغې وباسي نو په دغه حق باندې تاسو څه ویل غواړئ دې حق باندې دا ده چې زموږ مسلمانان وروڼه دي موږ سره په دې پاکستان کې ښه وخت تېر کړی دی پوهېږي که نه او دوی چې کوم دي هر قسم خلک چې کوم دي په هره محکمه کې هر قسم خلک راځي او دا څوک ښه او څوک خراب دي دا زموږ وروڼه بهیګان دي دوی موږ سره ښه وخت تېر کړی دی موږ دا وایو چې په خوشحالۍ سره الله په خپل وطن ته بوځه چې هلته خپل جایدادونه خپل کورونه آباد کړي او د دې لپاره چې کوم دی په ظلم زیاتي ویستل باندې چې کوم دی سړی خفه کېږي او نور په خوشحالۍ باندې چې دی وځي موږ ته خوشحاله یو وروڼه په دې باندې شروع کې خو به په افغانستان کې ډېر تکالیف هم وي که نه ځکه چې د هغې خپل ته نه کور بار هېڅ هم نشته دي او دغه زندګي به دوی هلته څنګه ځان له بحالوي نو لکه دا خبره ده چې مخکې ګوره هلته ځایونه دوی لاړ شي د دوی په تګ باندې به هلته خپل ځایونه ځان له په خپله آباد کړي نو هلې به د دوی ملک جوړ شي د دوی به د ملک انتشار چې کوم دی ختم شي او په خپله خوشحالۍ لکه څنګه په پاکستان کې وخت تېروي په خوشحالۍ داسې و افغانستان هم الله پاک آباد کړي او افغانستان به په خیر خوشحالۍ سره لاړ شي کتونکو دلته ما سره نور ملګري ولاړ دي هغې سره هم خبرې کوو هم د دغه افغان باشندګانو په هکله باندې د دې رایې اخلو چې دوی په دغه هکله باندې څه ویل غواړي دا راته ووایي چې ستاسو په دغه هکله باندې د دې په ویستو باندې څه رایې ده او څه ویل غواړي دوی په هکله باندې دا دې سره یا یو کس یو ځای ته راشي مېلمه شي هغه بیا داسې سړی وکړه چې خیر د دې ته داسې ټایم ټیبل له برابر کړي د ټایم ورکړي دا غریبانان اوس یخني را روانه ده هلته یخني یو دوه میاشتې پس په یخني شي واورېدل شي که نه نو هغه غریبانان ماشومانو ته دې ته ډېر زیات تکلیف کوي ماشومان به د یخنۍ د لاسه وړلې شي دا انسانیت لږ شانتې خیر دی دې له یو ټایم په کار دی او دې نه پس هغې له خیر دی دا کوم چې رجسټر نه دي دا دې وباسي هغه هم داسې په یو طریقه چې دې سره به باقي یا څه جوړه نه شي انسان یو بل سره چېرته نو لکه داسې یو دې نه مخکې هم داسې سره یو بل پسې کنځلې ردې بدې نو دې سره اتفاقي جوړېږي داسې نیم په کار خیر دی دې له چې دا کوم رجسټر دي دا خو رجسټر دلته خو ډېر وخت شو دې له یو ټایم ټیبل برابر کړي په یو طریقه هغه هم داسې په زور زبردستۍ یا بېعزتۍ باندې نه لکه دا مسلمانان دي نو په دې کې ګوره په دې پېښور کې د انډیا مهاجر اوسېږي هغوی ته څه نشته دي نورو ته څه نشته نو صرف دغه یو پښتنو پسې راغستی خیر چې هغوی ته هم چې وباسي نه په یو طریقه دې وباسي یو ټایم ټیبل لکه زور زبردستي دا شی دې ورسره نه کوي د سره لکه دواړو ملکونو ډېرې مسلې جوړېږي یو بل سره لکه داسې نه کوم یو پېښوری هلته لاړ شي بیا هغوی ته مثلا دې نه مخکې هم داسې چل شوی چې کوم مهاجر وټي هلته دې نجاري ساتي داسې دې سره داسې ټایم ټیبل نه دی په کار خیر دی ښه په طریقه ښه په مینه محبت چې څنګه راغلي په مینه محبت داسې په مینه محبت ولیکل شي ډېرې ښکلې خبرې دي وکړي دلته ما سره یو بل ملګری ولاړ دی هغې سره خبرې کوو تاسو د افغان ریفیوجز د غیر رجسټرډ افغانیانو د وتو په هکله باندې څه رایې لرئ یعنې چې بالکل دوی غیر قانوني چې کوم افغان دي که نه هغه دې بالکل لاړ شي لکه چا سره کار نه دي چې چاته کارډونه ورکړی هغې ته څه مستقل ټایم ورکړي ښه په مینه محبت دې وباسي دې کې لکه انتشار جوړېږي او موږ ته نه ده پکار چې موږ داسې یو خبره اتره یا داسې څه دغه وکړو که نه چې په هغې انتشار جوړ شي بله خبره دا ده چې دوی یو کم دا کم سلوک کوي نو خیر دی دا دې نه کوي
اوس کراچۍ کې ماشومان دي زنانه دي و مطلب دا جیلونو کې دغه کې دا نه ده پکار لکه راغلي هم ښه په خوشحالۍ و او زه هم ښه په خوشحالۍ باقي موږ سره ښه رویه پاکستان دغه ښه داسې یو رویه کړې ده چې موږ مطلب دا نه پکار چې موږ لاړ شو بیا پاکستان پسې بد رد ووایو یا څه خبره وو دا مسلمانان دي موږ مسلمانان بیا شروع ده پښتانه پیدا شوي ټول لکه پښتون دې نه بیلوي اول خو دې ته پکار ده چې پښتون دې نه بیلوي او چې بیا به بیلوي هم د دې ملک نه پښتون لکه دا څه خبره ده پکې الله نه راوړي تاسو په دې هکله باندې دا راته ووایي چې دلته کې خو چې کوم افغان باشندګان دلته کې ژوند تېرولو نو هغوی هلته کې هر څه ټول ختم کړي وو ځان دلته کې زندګي تېروله نو اوس چې دي دوباره هلته دي ته خو بلا مشکلات دي په دې هکله څه ویل غواړئ خامخا زموږ دلته روزګارونه او خامخا هر سړي ځان له خپل جیلا نه بستی دی او هلته کې زموږ هر څه ختم کړي داسې څه رشتې وې چې هغه هم ټولې دې غوره ده دلته موږ رشتې کړي پاکستانیانو سره د دې د څه داسې اولاد راوباسي بالکل راغلي ښه په خوشحالۍ او زما ښه په خوشحالۍ یو جهان مننه